دیو جنا وای مؤذن اغلا پکار د چې دا आवाज په زور او باسي. نبی علیہ السلام په صحابو کې ډیر صحابو خاندانی خلقو اوچت خلقو، لیکن اذان د پاره د نبی علیہ السلام په صحابو کې د درې کسانو انتخاب شوی، ډیپټي لګیدل. یو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چې دته مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل کیږي. دویم یو نابینا پسترګو باندې وړون صحابي دی عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ. او دریم ابو محذورہ رضی الله عنہ. علماء ذکر کوي چې دا اذان حضرت عمر ولې نه وایو، حضرت ابوبکر ولې نه وایو، جناب رسول کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم ولې نه وایو. وای وجه دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اذان چې کوم وجه خودلې و هغه دا و چې د هر یو تن د هر نارینه زنانه د هر چا وخت دا خبره ورسی د الله د وحدانیت، د الله د کبریای، د الله د لوی، د الله رب العالمین د تقدس आवाज هر چا ته ورسی. او په ټولو صحابه کې د ټولو نه اوچت आवाज والا اندا صوتن اوچت आवाज والا صحابی آغا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ چې د بلال رضی اللہ عنہ آواز با پا ملونو باندې خلقو آوریدو. وسم ماشاءاللہ دا سپیکری راووتی کستاسی خیلی دی آزان کی علماء دا آزان طریقہ چی خی حی علی الصلاة کی حی علی الفلاح کی وی مخبت دسی و دسی گرزے د دې وجم د کړه چې د आवाज څومره اوچتېږي دا ورسوا. وسم ماشاءالله د غرونو کې سپیکر نه وي، بجلی سیستم نشته دی. هغه د غر بسر کې یو بابا ولاړی اذان وای الله اکبر، ټول غر د بل غر بسر به دا आवाज اوري. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وجدا خدای و چې سبا قیامت په ورځ باندې تا آسان ویل دے، تا اللہ اکبر ویل دے، ستا دغا اعلان دا توحید، ستا دغا اعلان دا اللہ دا لویی دا اللہ دا کبریائی دا چی چام اوری دلے دے، که ونا دا که بوٹے دے که کانے او که لوٹا دا چام چی دا آواز اوری دلے دے. او مؤذن سیبا بختور انسانے غورا انسان سبا قیامت په ورځ باندې با هر یو سړی ځان له گوا ګوري لان کې رواني یې زمانه بار د الله په دربار کې زمانه توحید د عقیده گواهی وکا. یو به یو چا په رواني، څوک بل چا په رواني، څوک بل چا په رواني، زمانه بار گواهی وکي، زمانه بار گواهی وکي. واحد یو بختور انسان دی، هغه څوک دی، هغه مؤذن دی چې د دې لپاره به د هیچا د ګواهۍ ضرورت به نه وي، ځکه چې د الله په ځمکه باندې هر هغه زنده سره چې چام د دې د اذان आवाज اورېدلی، هر هغه ونه، هر هغه بوټی، هر هغه ډکې، هر هغه لوټه او کاڼی چام چې د دې आवाज اورېدلی چې دې دا ناره او صدا لګولي الله اکبر، دا ټول به د الله په دربار کې به ودرېږي.